دې چې کله دواړه په کشتۍ کې سواره شو نو حضر علیه السلام کشتۍ والا وپېژن نو هغه د دې ملګرو نه کرایوم وانغستله نو حضرت حضر علیه السلام صحیحینو په روایت کې حدیث کې دي بخاری او مسلم شریف کې چې حضرت حضر علیه السلام په تبر باندې د تختې د کشتۍ او تخته چې کوم نه راو کاغله مکمل راو کاغله نو پاغه کې د اوبو دراتلو یره و د ډوبېدو یره و پکې خو بور تراغلی نه ځکه چې تاریخي روایتو کې راځي چې اوبور تراغلی نه دي بعضی تاریخي روایتو کې دي چې حضرت حضر علیه السلام پکې شیشه ولګوله تختې په دې ځای باندې شیشه ولګوله نو خلکو ته به د بار نه ښکارېده چې یاره دا تخته ماته ده خو نور شیشه وه اوبور ته د سمندر نه ورته اوبه راتلې نه شولې او د خلکو نظر به پرې دوکه خوړله چې یاره دا تخته ماته ده کشتۍ ماته ده اوبه به ورته راشي نو دا تاریخي روایت دی او دا هم کیدی شي چې دا د حضرت حضر علیه السلام معجزه وه او د معجزې په طور باندې دې کشتۍ ته اوبه نه راغلې نو کشتۍ بچ شوې وه خو امکان پکې دا و چې یاره د کشتۍ نه چې کومه تخته حضرت حضر علیه السلام په دغه سره په تبر سره وباسله نو دا امکان پکې و چې کیدی شي دې ته اوبه راشي او دا ټول خلک پکې غرق شي نو دا تبر باندې دا تخته تېره وکاږله ډېر یو عجیبه کار دی وکړو درون کار دی وکړو یو ناشنا کار دی وکړو چې مونږ پکې په خپل هم ناست یو خلک پکې هم ناست تا کشتۍ وشلوله په کار خو دلته ورسره ښه کړی وي ځکه تا سره یې ښه وکړو کرایي در روانه غسته نو تا ورسره د ښو په بدله کې بد وکړو یعنې ما دا خبره یېره وه په دې باندې ما مه رانیسه خیر دی دا زمانه غلطي وشوله ولا ترهقني او ما چې په ما باندې من امري زما په معامله کې عسرا سختی ما سره دومره سختی مه کوه دا خبره زما یې رشي وه خیر دی پیرلی معاف کا سختی په با باندې مه کوه غلام په عربی ژبه کې نابالغه الګ ته ویلی شي غلامن او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا نابالغه ماشوم و نابالغه ماشوم نو زکی یا چې کوم نه ماشوم زکی چاته ویل شي د ګناهونو نه پاک نو د ګناهونو نه پاک یا ماشوم یا پیغمبر نو پیغمبر خو نو خو ماشوم د دې وجه نه نفس زکیه لفظ استعمال کو چې پاک نفس ته چې کب دې قطر کو نو به په دې ماشوم باندې په قصاص کوم کو دې سړی قتل کړي هم دی خو دې نابالغ دی نو دې باندې قصاص کیږي او نو دا خو پاک ماشوم دی قتل هم نه دی کړي بغیر نفس بغیر د قصاص نه نفس نه دی قتل کو دوسو کو جل نه دی تا قتل کو په عقل کې دا خبره نه راځي او ناخوخه کار دی وکړو دا معامله پکې ډېره خطرناکه وه دې نه وروسته موسی علیه السلام دا ونه چې زما نه هیر شو نو موسی علیه السلام ورته بیا دا ونه وی چې زما ان نسیتو چې زما هیر شو یعنې دا شرط ورته موسی علیه السلام کېښودو چې کو د دې نه پس ما ستا نه د څه خبرې په باره کې سوال وکړو ځکه ته ورته ویلي وو که نه چې زما سره به ځې خو زما په کار کې به کار نه ساتي تر څو چې درته ما نی ویلي د خبرې حقیقت مې درته په خپله د خپله ځانه نی واضحه کړې زما نه به تپوس نه کوې د یو کار باره کې ځکه زما علم او ستا علم کې فرق دی چې یو پیره د موسی علیه السلام سوال وکړو نو په هغه پیره هغه ورته وایي تا ما نه وویل زما سره د ملګرتیا طاقت نه لري نو په هغه پیره ورته هغه موسی علیه السلام وایي دا زما نه هېر شي خیر دی ما سره لږ ګزاره کوه خو دا دویم قتل دا دویمه پیره چې د ماشوم قتل یې وکړو حضرت حضر علیه السلام په دې پیره ورته دا ونه چې زما نه هېر شي په دې پیره ورته شرط کېښود کو آینده دپاره ما داسې وکړله نو بیا به زما ملګرتیا پرېږدي او ته به زما طرف نه عذر ته بیا رسېدلي یعنې زما شرط به پوره شوي په دې کلي باندې رالل دې کلي والا ورته چې مونږ وږي شوي یو مېلمانه یو او تاسو زمونږ مېلمستیا وکړئ مونږ له ډوډۍ راکړئ نو هغه کلي والا د دې د مېلمستیا نه انکار وکړو کلي والا اوس دا کلي کوم عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا انطاکیه او ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې دا د اندلس چې کوم دی یو کلی د اندلس یو ښار بهرحال ډېر زموږ څه کار نشته خو اوس په یو کلي باندې دي روان ولاړو نو کلي والا نه ډوډۍ وغوښته ډوډۍ ورنه کړه دا دیوالو اراده کړې وه دا راغورځېدو ته تیار وي نه کوږ شوی فاقامه نو دا د نیغ کو چا نیغ کو حضرت حضر علیه السلام فاقامه نو حضر علیه السلام نیغ کو هو د دیوال لره دا دیوال یې نیغ کو په خپل لاس مبارک باندې لاس یې پې وو دیوال بالکل نیغ شو راوړېدلی و داسې غورځېدو حضر علیه السلام بې لاس وو نیغ شو دقل ته بیا موسی علیه السلام وایي ګوره وي دې کلي والا مونږ له ډوډۍ رانه کړله نو تا ورسره ښه وکړو نو ښه به دې ورسره کړي وي دیوال به دې ول نیغ کړلی و خو پیسې به دې کلي والا نه اخیستې وي نو په هغې به مونږ ډوډۍ خوړلې وه او دې ته به مونږ د خپل غلط کار چې کوم دی لږ احساس شو چې مونږ غلط کار وکړو مېلمنو له مونږ ډوډۍ ورنه کړله ځکه نبي اسلام فرمایي څوک چې په
ورځ د قیامت باندې او په الله باندې ایمان لري دله پکار دي چې د خپل میلمه چې کوم دی میلمستیا وکړي او درې ورځې د میلمه چې کوم دی حق ته دا به ورله ورکړي. نو دې ته به لږه پته لګېدلې وه چې دا خبره یې وکړله بس په دقه ځای ورته چې کوم دی حضرت خضر علیه السلام پوله راکاږله بس وي د دې ځای نه زما او ستا کټ شوله بس حضرت ځکه شرط پوره شو که نه موسی علیه السلام ورته وکړه دې نه بس ما ستا په معامله کې سوال وکړو نو بس بیا ته زما ملګرتیا پرېږده نو هغه شرط پوره شو من لدني عذرا بیا بس تا ته زما طرف نه څه عذر نه وي نو بس عذر ختم شو د دې نه وروستو ورته د دې خبرو خبر ورکړي چې دا کارونه ما ولې وکړه بس په دې ځای ورسره ملګرتیا ختمه کړله ورته چې زما او ستا نه کېږي ته زما په علم نه پوهېږې زه ستا په علم نه پوهېږم نو لہذا تا سره ما شرط لګولی او تا ما ته شرط لګولی کو دې نه بس ما سوال وکړو نو بس زما او ستا ملګرتیا به ختمه بس ختمه شوه د دې نه وروستو ته بیا حضرت موسی علیه السلام حضرت خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته هغه ټول خبرو حقیقتونه بیا واضحه کړي